मौलाना मोहम्मद नासिर की बयानात के लिए मौलाना मोहम्मद नासिर की ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। सूरतुल माइदा आयत नंबर 1। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिलउक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआमि इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैदि व अंतुम हुरुम इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी सूरत मुबारका इब्तिदा अल्लाह तबारक व तआला दे हुक्म न फरमाइल چې اے د ایمان خاوندانو تاسو خپل وعده هغه پوره کوئ، خپل عهد هغه سر ته رسوئ. نو دغه عهد او وعده په څو قسمه دی. یو هغه وعده ده چې کوم بنده او د الله په منځ کې وي. د بنده او د الله په منځ کې چې کوم عهد دی د هغې پوره کول هم ضروري دی. هغه دا چې په ازل کې چې کله الله جل شانه د ټولو انسانانو ارواحونه روحونو نه دا تپوس کړی دی، الست بربکم ایا زه ستاسو رب یم؟ قالوا بلا، مونږ ټولو زمونږ ټولو روحونو الله جل شانه ته جواب ورکړی چې بالکل بېشک ته زمونږ رب یې. یو عهد الستو چې ورته وایي الست بربکم ایا زه ستاسو رب نه یم؟ قالوا بلا، بېشکه ته زمونږ رب یې. مونږ ټولو زمونږ ارواحو د الله تبارک وتعالی د ربوبیت د وحدانیت هغه تسلیم کړی دی او دا عهد مونږ کړی دی چې مونږ د الله تبارک وتعالی ذات هغه رب منو. او بیا چې کله یو مسلمان کلمه وی لا اله الا الله محمد رسول الله، دا کلمه دا هم یو عهد دی، یو وعده ده، یو لوز دی. لا اله الا الله چې زه به د الله تبارک وتعالی نه سوا بل څوک عبادت لایق نشته دی نه ګڼم، د الله نه سوا بل څوک حاجت روا نشته دی، بل څوک مشکل کشا نشته دی، بل څوک عزت ورکولو والا نشته دی، بل څوک ذلت ورکولو والا نشته دی، بل څوک اولاد ورکولو والا نشته دی، بیماری او صحت ورکولو والا نشته دی. لا اله الا الله محمد رسول الله، محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. نو دا هم یو وعده ده چې کوم د لا اله الا الله محمد رسول الله په ذریعه باندې موږ او تاسو دا وعده کوو. نو د لا اله الا الله چې کوم کلمه یو مسلمان تیر کی، نو گویا که دی الله تبارک وتعالی سره دا وعده وکړه، دا لوز یو کو او دا عقد یو کو چې زه به ستا د حکم مطابق او ستا د محبوب پیغمبر د سنت مطابق به ژوند تیروم. او بیا چې کله خارجي زندگی کې عملی زندگی کې زمونږ استاسو مخې ته دو خبرې راشي، یو ځای کې د الله حکم وي او د الله د محبوب پیغمبر مبارک او نورانی طریقه وي، په دغه ځای کې مونږ د الله او د الله د رسول حکم او طریقه پرېږدو، د نفس د خواهش مطابق وچلیږو، نو دا وعده خلافي ده. واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. رب کائنات فرمایي چې خپل وعده پوره کوئ، دې وعده به تاسو تاسو نه کی. نو مسلمان چې کله لا اله الا الله محمد رسول الله وای، دا د الله تبارک وتعالى سره دا لوز او دا وعده کوي چې زبا ستاد خوخي او د مرشان خلاف ژوند بنه تیرو. اوس که د الله د حکم او د پیغمبر د طریقې خلاف ژوند کوي، نو دا وعده خلافي ده. او دویم قسم د عقد او د وعدي
هغه دا چې د یو بنده د بل بنده سره، د یو انسان بل انسان سره، د یو مسلمان بل مسلمان سره وعده مقرر شي، لوز مقرر شي، عهد مقرر شي، عقد مقرر شي، نو د هغې ایفا او د هغې پوره کول دا هم ضروري دی. ځکه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منافق چې کوم درې علامات ذکر کړی دی، په هغې کې یو علامت دا ده چې واذا وعد اخلفه. د منافق یو نښه دا چې کله وعده وکړي نو وعده خلافي کوي، خپله وعده سرته نه رسوي. نو چې کله د دو پارټنرانو په منځ کې، د دو ملګرو په منځ کې، د دو رشته دارانو په منځ کې، د دو تاجرانو په منځ کې، د دو قومونو په منځ کې، دو خاندانونو په منځ کې چې کله یو وعده وشي نو هغه وعده سرته رسول دا هم د عقد او د وعدې یو قسم دی، دا به هم سرته رسوي. او د دې سرته رسول دا د ایمان نښه ده، او د دین اعراض کول دا د نفاق او د منافقت نښه ده. لہذا دا لوز دا چې کله د دو کسانو په منځ کې وي نو د دې به هم خیال ساتي. او دریم نمبر باندې دغه وعده بعض اوقات د انسان خپل نفس سره وي، لکه یو سړی نظر ومني که زما فلانکي کار وشو نو زه به دومره روجې ساتم، دومره نوافل به کوم، دومره صدقه خیرات به کوم. نو اول خو بهتره خبره دا چې سړی چې کوم د الله تبارک وتعالی د ذات په ذریعه کم عمل کول غواړي نو مخکې د هغې نه صدقه وکړي، بهتره دا ده. او دا نظر منل دا یو پسندیده فعل نه دی، د مؤمن د تقوا او د توکل خلاف دی، بلکې د یو کار د الله تبارک وتعالی په ذریعه کولو دپاره مخکې نه سړی صدقه وکړي چې یا الله دا صدقه دې دپاره کوم چې زما دا کار وکړي. او د الله تبارک وتعالی سره شرط کې خودل، دا یو قسم شرط کې خودل که زما د فلانکي کار وشو نو بیا به زه دومره صدقه کوم، دومره روجې به نیسم، دومره نفل کوم. دا پسندیده فعل نه دی. البته بالفرض والمحال که یو سړی نظر ومني نو بیا دا حکم دی چې ولیوفوا نذورهم، قرآن کریم وایي چې خپل نظرونه پوره کوي. او بیا که یو سړی نظر منلی وي نو چې څنګه یې نظر منلی دی، مثال یو سړی نظر منلی چې زه به 2 روجې نیسم او دغه کار وشو نو دی به خامخا دا 2 روجې به نیسي. که دې 2 روجو په ځای باندې کروڑونه روپۍ هم صدقه کوي که نه، هغه صدقه د دې هغه روجو چې کوم نظر دی هغه نه پوره کېږي. دغسې یو سړی دا نظر ومني چې زه به یو چیلې حلالوم که زما د فلانکي کار وشو، نو که دغه چیلې په ځای کروڑونه روپۍ دی صدقه کړي، تر څو پورې چې کم نظر د منلي هغه سر ته نه رسولي نو هغه نظر نه پوره کېږي. ولیوفوا نذورهم، خپل نظرونه پوره کوي. نو دا نظر دا هم یو قسم وعده ده د الله تبارک وتعالی سره هم او د خپل نفس سره هم، نو دا نظر به پوره کوي. نو لہذا د عهد او د وعدې چې څومره قسمونه وي، هغه وعده چې کم زمونږ استاسو د لا اله الا الله په ذریعه باندې د الله تبارک وتعالی سره چې کم وعده مونږ کړي، او دغسې محمد رسول الله د تصدیق په ذریعه باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام د اطاعت چې کم وعده مونږ تاسو کړی دی، او دغسې د 2 شریک کاروبار کوونکو، د 2 قومونو، د 2 خاندانونو په منځ کې چې 2 افرادو په منځ کې کومه وعده او یا د انسان خپل نفس سره چې کومه وعده وي، نظر وغیره، دا ټول صورتونه دا په عقد کې داخل دی. الله تبارک وتعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے مؤمنانو تاسو خپل وعده پوره کوئ. نو وعده خلاف ورزي دا د نفاق علامت دی، او د وعده پابندي دا د کامل ایمان نښه ده. نو چې کله الله تبارک وتعالی ټول اهل ایمان ته، ټول مؤمنانو ته د وعده د پوره کولو حکم فرمایل، نو پاغي کې ټول لړومبي د حلال او د حرام مسله ده. د یو مسلمان د ټولو عبادتو تعلق هغه د حلال او د حرام سره دی، او په خلکو کې ټول نه لوی عبادت گزار هم هغه سړی جوړیږي چې کم د حرامو نه ځان بچ ساتي. سرور کائنات صلی الله علیه وسلم نه چې سوال کیږي چې زه د ټول نه لوی عبادت گزار به څنګه جوړ شم، دوه جهانو سردار مبارک ورته د نوافل او د روزو او د صدقې او د طوافونو او د حجونو عمرو مشوره نه ورکوي، بلکې فرمایي اتق المحارم تكن اعبد الناس، د حرامو نه ځان بچ کا د ټولو نه لوی عبادت گزار به جوړ شي.
حرام قتل، حرام اوریدل، حرام وینا، بس دین سړی حرام خورل، دین ځان بچ کی. د ټول نه لوی عبادت گزار دغه انسان دی چې د محرماتو نه ځان بچ کی. موږ او تاسو چې هر څومره ډېر عبادتونه کوو چې بیا په حرامو کې مبتلا کېږو، په حرام قتلو کې، په حرام اوریدلو کې، په حرام خورلو کې، په حرام وینا کې، هغه ټول عبادات، هغه نور، هغه برکات هغه زموږ او تاسو نه ضایع کېږي، لګیا دی. اعمال کول آسان دی. یو سړی درې ځل سوره اخلاص ووایي، الله رب کائنات د یو قرآن کریم د ختم ثواب ولا ورکوي. دومره لوی ثوابونه د قرآن کریم په یو حرف باندې لس نیکي ملاویږي. نو نیکي کول آسان دی، خو د ګناه نه ځان بچ کول دا ګران دی. دا مجاهده ده، دا جهاد بالنفس وي، نفس سره چې دی جهاد کول. نو دا ډېر ګران کار دی. سړی د حرامو نه ځان بچ وساتي، د نظر حفاظت وکړي، د ژبې حفاظت وکړي، د شرمګاه حفاظت وکړي. دوه جهانو سردار مبارک فرمایي چې تاسو ماته د دوه سيزونو د حفاظت ضمانت راکړئ، زه به تاسو ته د جنت ضمانت درکوم. یو هغه سیز چې کوم د دوه جبړو په منځ کې د جبه، یو هغه سیز چې کوم د دوه خپو په منځ کې د شرمګاه، د دې حفاظت چې وکړي نو زه به تاسو ته جنت ضمانت درکوم. نو اکثر جبه غلط استعمال شي، او حدیث پاک کې راځي چې اکثر جهنميان چې جهنم ته ځي د خپل د جبې غلط استعمال د وجه نه ځي. نو لہذا الله تبارک وتعالی د محرماتو د حرام سيزونو ذکر کوي، او کم چې مشرکینو حلال سيزونه په ځان حرام کړو، یعنی هغه ته فرمای احلت لكم بهیمه الانعام، حلال کړی شوی د تاسو د پاره چارپایان ساروي، الا ما یتلا علیکم، سوا د هغه نه چې اورول شوی د تاسو ته د هغې حرمت، غیر محل الصید، مگر حلال مګنئ تاسو ښکار، وانتم حرم، چې کله تاسو د احرام په حالت کې. ټول ساروي چې کوم تقریبا 8 قسمونه دي، رستو آیتونو مبارکو کې تفصیل راشي، دا ګډي، بیزي، چیلې، غوا، غوی، اوښ وغیره دا ټول حلال دي. الا ما یتلا علیکم، چې کوم حرام دی هغه ښکاره بیان کړی شوي د قرآن کریم کې. او دویم وانتم حرم، چې کله د احرام په حالت کې نو بیا تاسو په دې وخت کې چې دی ښکار مه کوئ. ان الله يحكم ما يريد، بشک الله جل شانه حکم درکوي تاسو ته چې وغواړي. یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان خاوندانو، اوفوا بالعقود، پوره کوئ وعدې. احلت لکم، حلال کړی شوي تاسو دپاره، بهیمة الانعام، چارپایان ساروي، الا ما یتلا علیکم، سوا د هغو نه چې اورل شوي د تاسو ته، غیر محل الصید، مگر حلال مګنئ احکار، وانتم حرم، چې کله تاسو د احرام په حالت کې. ان الله یحکم، بشک الله جل شانه حکم درکوي تاسو ته، ما یرید، څه چې هغه غواړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك.